ګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث د ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې تاسو د خوراک نه مخکې هم لاس وینځئ او وروسته ترې هم وینځئ وایي دا د تمامو انبیاو سنت دی د یو نو د تمامو پیغمبرانو سنت دی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وایي چې ما تورات لوستو نو په هغې کې ما ته دا راغلي چې کله تاسو خوراک وکړئ او د خوراک نه لاس پس لاس ووینځل نو دا د برکت سبب ګرځي وایي ما نبي علیه الصلاة والسلام ته دا عرض وکړو چې یا رسول الله تورات کې دا خبره وه وایي نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې سلمان فارسي او مخکې او وروسته دواړه وینځل دا سبب د برکت دی بل حدیث ته د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د روټۍ نه مخکې او وروسته لاس وینځل رزق کې به الله وسعت پیدا کړي او نه وینځل وایي دا شیطان ته دعوت ورکول دي او وینځل د شیطان مخالفت کول دیو جنا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د روټۍ نه مخکې او وروسته لاس وینځل دا سبب د خاتمې د فقر او د غربت دی څومره اسانه باندې موږ بعضې وخت کې وریجو خورو چاول خورو یا حلوا نو یاره دا خو اصل زه په کاشوغه خورم اول خو کوشش دا دی چې په کاشوغه په لاس باندې وکړو خوراک که په کاشوغه باندې کوو نو هم لاس وینځو د لاس د وینځلو چې کوم برکت دی هغه پیر سیز دی او خوراک په چمچ او په لاس باندې خوړل هغه بیر سیز دی اگر چې په لاس سره خوړل مسنون دي ثواب یې زیات دی خو په کاشوغه باندې خوراک کول منع نه دي استعمالولی شي خو لاس وینځل چې یاره لاسو ته مې حاجت نشته بعضې وخت کې موږ د مونځ نه لاړ شو الرډي موږ اودس چا راډام کړی مونځ وکړو بیا کور ته لاړ شو روټۍ ته کېنو یاره اوس خو زه د مونځ نه رانم لاس مې پاک دي نه نه اصل کې لاس روټۍ ته وینځل سنت دي درته نه وه چې ستا لاس خالي لاس زمونږ هر وخت دې پاکي لاس خو زمونږ څه کار او روزګار دا د ښار دا خلک موږ څه کوو پټي ته موږ نه کوټ موږ نه کوو او صحابي موږ نه سره وو نالۍ موږ نه صفا کوو زموږ لاس پسې شي څښي دا خو هر وخت صفا خو روټۍ ته لاس وینځل چې کوم دي نو هغه څه دي سنت دي خو دا نه چې لاس کله روټۍ ته ووینځو نو دا به وچونو یوه دېمه شنډو به نه چې د اوبه سر نه بس داسې انداز سره داسې لاس نه جوړ کړو او اوبه لاندې لاړې شي بله دا ده یو اصول کوي وایي زه یو ځلې د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو درس کېده زه کېناستم وایي هغه عالم وي چې څوک په سنتو باندې عمل کوي او روټۍ ته لاس ووینځي او د روټۍ نه پس هم لاس وینځي الله به د قرض نه خلاص کړي وایي زه په قرض کې وایي ګرفتار وم وایي په ما دا خبره سمه خوږه ولګېده چې راشه دا خو اسان کار دی وایي په خدای یقین وکړئ چې داسې یو څو ورځې مې دا عمل جاري مسلسل وساتو وایي زما هغه قرض الله ختم کړو لاس وینځل لوښي کې لکه بعضې زمونږ دا بعضې علاقو والا لوښي راوړي ورسره لوټه وایي لاس وینځل نو دغه لوښو کې هم لاس وینځلی شي خو چې کوم لوښي کې د خوراک وکړو هغې کې لاس نه شي وینځلی د خوراک والا په دې نیت لاس وینځي چې دا لوښي به هم صفا کېږي دا اوبه به هم دې ته ورغورځو نه دا اوبه به هغې ته هم نه ورځو بله دا ده کوشش دا پکار وي چې کله خوله کې اوبه واچو کنګالوي اکثر خو مونږ نه کنګالوو همداسې څه خوله کې اوبه واچو دې کې کمې زرې نو کوشش کوو چې بار راوځو دا خوله بار ته دغه کړو ولې چې دا زرې په نالو کې لاړې شي دا درې او بیا په هغه نالو کې هغې کې دا ور شاملې شي نو د دې ادب دا دی چې بار راوځو دا اوبه بار راپرې کوو که داسې اسباب نه برابرېږي لاس چې کوم ځای کې وینځو په بیسن کې بمبې سره هلته به اوبه ګزارو